بسم الله الرحمن الرحیم وإذا أردنا هر کله چې منګه اراده وکړو ان نهلک قريه چې منګه هلاک کو قريه یو کلی منګه سزا ورکو یو کلی لا امرنا مترفیها نو حکم کو منګه په سرمایه‌دارو د اغي کی ففسقوا فيها فس اغي گناهونه شروع کی فحق عليه القول پس ثابت شي په زمنګه خبره د عذاب فدمرناها تدمیرا پس مکمل برباد کو وکم احلکنا من القرون من بعد نوح او سمر ډیر هلاک کړل مونږه کلی پس د نوح علیه السلام نه وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا او کافی دی رب ستا په ګناهونو د بندګانو خپلو باندې خبردار او لیدونکي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء سوک چې اراده لري د دنیا چې تلوار باندې وته ملوشي نو مونږ ولا په خپل خوښه ورکو لمن نريدو چې څومره زمونږ اراده ثم جعلنا له جهنم بیا ورلازې کو مونږ جهنم یصلاها چې داخلي کوتا مذموما چې بد پی ویلی شوي مدحورا او چې رټلی شوي ومن اراد الاخرة او سوک چې اراده لري د ثوابونو د آخرت وسعى لها سعيها او د ثوابونو د پاره کوشش هم کوي وهو مؤمن په حالت د ایمان کې فاولئک کان سعیهم مشکورا نو پس زمونږ د طرفنا د کوشش هغه منظور دی کلن نمد هؤلاء ټولو لمونږ ورکړه کوو که هغه دنیاداري و هؤلاء او که د آخرت من عطاء ربک د ورکړې د ربستانه وما کان عطاء ربک محظورا او نه د عطا د ربستا د چا نه منع کړی شوي انظر اگورا کیف فضلنا بعضهم على بعض څنګه فضیلت ورکو منګه بعض انسانانو ته بعض نور باندې وللآخرة اکبر درجات واکبر تبذیلا او د آخرت درجه او د آخرت عزتونه ډیر سیوا دي لا تجعل مع الله الها آخر د الله سره شریک م جوړوا فتقعدا کلی شیبتو مذموما ملامت کړی شوی مخذولا او رسوا کړی شوی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها هر کله چې مونږه اراده وکړو د هلاکت د یو کلی نو مونږه حکم وکړو دلته کې د حکم نه مقصد فیصله کول دي امرنا مونږه فیصله وکړو مترفیها چې مونږه دنیادار کو د اغي خلق چې مونږه سرمایه‌دار کو یعنی مونږه دنیادار کو د اغي په خلکو باندې مونږه دنیا ورو په فسقو فيها نو اغي پکې فسق اختیار کی فسق ویل شي ګناه ته هغه ګناه ته چې سړی سره د علم نه کوي وتدا خپتي چې دا ګناه ده فسق هغه ګناه ده وي یو خو ګناه دی جهالت بسوء دی چې الله پاک وی بنا پوهه کې ګناه کول دي مقصد دا چې هغه په سوچ نه دی کړی وېګو کارو او دا د سره د سوچ او خدا وته خپته وا چې بای دا کار چې دی کی سود دی په دې کار کې رشوت اغستل دي په دې کار کې حرام دي دا د الله د قانون خلاف ورزي ده او زمړ بیا به ګورو الله غفور رحیم دی نو د فسق نه مقصد هغه دی او مترف چاته ویل شي مترف اردو کې وته ویل شي اطرانه والا هغه کس چې په خپل ځان باندې ډیر زیات مغروري الله پاک وی خلق لمنګه مال او دولت ورکو نو دا مال او دولت په وجه باندې د هغه خپل حیثیت هیڅ چیرې زما څه حیثیت دی بس هغه وی کيمنو زیما لکه چې موږ پکې بل رس خبره وکړه چې الله ول دولت ورکړي او فافته کې باغی او چکر د سعودي لګي خو نه حج کوي نه عمره کوي ولی الله پاک وی بعض انسان هغه ما د ظلم مالدار پیدا کړي او بعض ما هغه د جیب مالدار کړي نو د ظلم مالدار هغه چې دا هغه په جیب کې کو 10 روپے پرتی هغه چې په بازار را تیریږي وې دا بیا خدایشتا بچو له سروړي او یو د جیب مالداری چې دا هغه په جیب کې 10 لک روپے پرتی خو چې په بازار راځي یاره په دې باندې چې کوم څه پراپرټي ولې نه علي یاره په دې باندې زمکه ولې نه علي یاره دا په پلان کې ځای ولې نه انویسټ کې دغه ځای ولې نه انویسټ کې
نه په خپل وخوري نه په بچو باندې وخوري او دغه شانت دي پاتې شي. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ پکې دا قسمه خلق را پیدا کو په هغه کړي کې چې هغې باندې د زما د بندګانو حقوق هغه راشي او هغې زما د بندګانو حقوق نه ادا کوي نو په حق علیه القول زمونږ د عذاب خبره پې ثابته شي. مقصد ترې څه دی؟ الله وایي تر څو پورې چې یو انسان ګناه نه کړي تر هغې پورې پې زه عذاب نه راولم او په تر څو پورې چې په خپل ګناه کې حد ته نه رسېدلي چې ګناه ترې نه ایري توبه نه وباسي نو زما عذاب پې راشي نو په دمرناها تدمیرا بیا زه مکمل برباد کما د ویښه بیخه وباسما. وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او څه ناشنا خبره نه ده. الله پاک وایي د نوح علیه السلام نه پس موږ څومره اهل زمانه هلاک کړه. موږ پکې اوله شپه د عیسی علیه الصلاۃ والسلام واقعه ویلې وه چې الله پاک وایي چې کله هغې حد ته ورسېدل نو 1 2 3 4 نه موږ بلا شي خلک هلاک کړی دی. که دې مشرکین مکه ته چې کوم دی نو دا عجیبه غونته کار ښکاري نو دیله د مخکني تاریخ کتل پکار دي او دیله د مخکنو خلکو نه معلومات پکار دي. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا کافی دی رب ستا په ګناهونو د بندګانو خپلو باندې خبردار او پویا لیدونکې. لیکن الله د خپل رحم نه کار علي او خپل بنده زر نه راټینګوي. من کان یرید العاجلة هغه څوک چې هغه اراده کوي د هغه تلوارګندې څیز. الله پاک چې کوم دی لکه څنګه چې سورې قیامه کې فرمایي کلا بل تحبون العاجله نو هلته کې د عاجل ترجمه امام نصفي صاحب په تفسیر مدارک کې چې کوم دی نو کړې ده چې د عاجل نه مقصد چې کوم دی هغه دنیا ده تلوارګندې څیز د دنیا دی چې د انسان نه ورته صبر نه کېږي پاتې شي دی خو یو دی پې موړ نه شي دی مینه کوي د تلوارګندې څیز سره وتذرون الاخره او اخرت شاته پرېښی. دلته الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کانا په انسانانو کې هغه څوک یرید العاجلة چې هغه اراده لري د دې تلوارګندې څیز چې هغه دنیا ده چې وایي بس ما ته د دنیا اسایشات ټول میلو شي عجلنا له فیها ما نشاء منګه ولا تلوارګندې څیز ورګو خو چې څنګه زمونږ خوښه شي. الله وایي هغې کې هم د هغه خوښه نه چې زه ولا وغواړم نو خو ورکم ولا او چې زه ولا نه غواړم نو ورکوم ولا. د دې نه مقصد دلته کې چې کوم دی نو امام راضي صاحب وایي صرف کفار دي مسلمان نه دی مقصد د دې نه. د دې تلوارګندې څیز د غوښتونکي مقصد چې کوم دی دلته کې صرف کافران دي. الله وایي هغه هم چې زه وغواړم نو ورېږم او چې زه وغواړم نو هغه د چا خبره وي پنچر سایکل ولم الله پاک وایي نو ورکوم ولا. هغه هر څومره ځان ستړی کوي. لمن نريدو زما د خوښې مطابق ثم جعلنا له جهنم او دا کافر معنی هغه ځای ګډ دی بیا د لپاره دوزخ دی. د مسلمان له خو چې الله پاک ورکړي نو په مسلمان باندې حقوق دي نو چې حقوق ادا کړي نه الله ولا جنت ورکوي او دلته الله وایي زه ولا دنیا ورکما بیا ورپسې دوزخ ورکما یعنی د آخرت هغه هر څه ولم په دنیا کې ختم کما. یصلاها مذموما مدحورا چې زه به دې داخل کما دکه جهنم ته مضمومن دا مذمت منگا ار وقتی اورو وی پلانکی مذمتو کو دا دی مذمتو کو دا غی مذمتو کو مضموم ویلی شي ناکاره کار تا چې یو سړی چې کم دی هغه خراب کار کړي او ته دا د ښه نه دي کړي نو مضمومن چې دی به بېحالی دی به بدحالی مدحورا او رټلی شوي به وي. رټل چا ته وایي چې سړی په غوسه کې چې کم دی نو یو ځای ته ولیږي. ومن اراد الاخرته او هغه څوک چې اراده لري د آخرت دنیا غواړي خو الله پاک وایي لکه څنګه چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه په دنیا کې هم نیکي او په آخرت کې هم نیکي په دنیا کې هم عزت او په آخرت کې هم عزت. الله پاک وایي ومن اراده څوک چې اراده لري الاخرته د آخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن او د هغې دپاره کوشش هم کوي او مسلمان همي په حالت د ایمان کې د هغه چې کوم انعامات دی غواړي د هغې دپاره کوشش هم کوي. دا نه چې صرف مسلمانی په نوم باندې کلمه ویلي نو ولا مونځ ورځي نو په حقوقو باندې پوهېږي نو د چا خبره نو حقوق الله پېژني او نه حقوق العباد پېژني صرف په دې نوم باندې ځان ورته ښه ښکاري وي زه مسلمان یم. الله وایي هغه سړی نه چې وسعى لها سعيها چې هغه ولې کوشش هم کوي محنت هم کوي ښه پوره محنت کوي لکه څنګه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په خپلو صحابو باندې محنت کړو او هغه صحابه او هغه محنت تر موږ پورې راورسېد.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی په مسجد نبوي کې ناستو مشورې کوله او ورسره د هغه زمانې چې کوم ډېر لوی لوی سرداران وو هغه ورسره ناستو چې په هغې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې ایمان یې راوړی ورسره حارث بن هشام چې دا د ابو جهل رورو حارث بن هشام هغه عمر بن هشام دا حارث بن هشام د ابو جهل کشر رورو ایمان یې راوړی ورسره سهل بن عمرو دا د عمرو زویو سهل او عمرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جانی دشمنو د ایمان راوړ ورسره عکرمه بن ابي جهل عکرمه رضی الله تعالی عنه د ابو جهل زوی او ورسره صفوان بن امیه بن خلف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جانی دشمن دا غزوی صفوان بن امیه دا سردارانو د خپل وخت او د دې پلاران هغه د ټولو نه لوی جاهلان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نه لوی دشمنانو او دا مسلمانانو عمر رضی الله تعالی عنہ سره ناست دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تربیت او موږ ته د هغې د ښودنې یو مثال درکوم محفل ته بلال رضی الله تعالی عنہ راغی چې هغه راغی عمر رضی الله تعالی عنہ دې ته وایي رستو شي بلال له ځای ورکړې دې پنځه واړه رستو شو بلال ته نه مخکې کېناست یو ساعت پس سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ راغی ورته وایي تاسو لږ نور رستو شئ سلمان فارسی له ځای ورکړې هغوی نور هم رستو شو سلمان فارسی د هغې نه مخکې کېناست لږ ساعت پس مقداد رضی الله تعالی عنہ راغی ورته وایي تاسو لږ رستو شئ مقداد له ځای ورکړې هغوی نور هم رستو شو لږ ساعت پس ابو هریره رضی الله تعالی عنہ راغی ورته وایي تاسو د ده نه لږ رستو شئ ده له ځای ورکړې داسې یو صحابي به راته و چې هغه په خپل دور کې غلامان آزاد شوي خو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړی و هغوی پیزار ته ورسېد دا پنځه واړه سرداران پیزار ته ورسېد یو کس به راته و عمر رضی الله عنه به ورته وایي رستو شي تر دې پورې چې په پیزار کې صحابي کېناست دی د پیزار نه ور اخوا شو چې پیزار نه اخوا شو د جومات نه ووته ابو سفیان پاسېد ورته وایي راځئ وایي زموږ ایله دلته دا عزت دی بس ابو سفیان حارث بن هشام اکرمه سهل بن عمرو او ورسره چې کوم دی نو صفوان بن امیه دې د جومات نه بار وته سهل بن عمرو ورته وایي ابو سفیان یو خبره درته وکړم او ورته وایي بلکل وایي په اسلام کې وروستو شو نو د جومات نه راووتو په ایمان او په اسلام کې په ایمان راوړو کې وروستو شو نو خو د جومات نه راووتو که آخرت ته لړو نو خو د جنت نه به پاتې شو راځئ چې ورشي چې عمر نه تپوس وکړو چې د دې نه مخکې کېدي خو نه شو خو چې کم از کم د دې برابر خو شو دغه ځای خو کېښو نو که نه په دنیا کې خو د جومات نه ووتو په آخرت کې خو به مونږ د جنت نه هم پاتې شو پنځه واړه واپس راغلل خپل انا یې ماته کړه یا هغه او یا دا مونږ خو خپله انا په غم کې هم نه ماتو په لږه خبره وله جنازه نه کوم مونږ وایي دا زما خور ده خو نه کوم وله جنازه خور وایي دا زما رور دی نه کوم وله جنازه کسب کې یو بل ته ودرېږو یاره د سره خو زما نه لګي ولاړ الله ته یو او هغه ته پترس شو څنګه عبادت دی یو طرف مو ترې نه اړولي هلکه دا خو د الله کور دی دا خو د ده کور نه دی او ته الله ته ولاړې ستا ده سره سري په سب کې خو نه یې ودرېږه نه زمونږ زړونه دومره کاږه شوي دي او که شل پیرې وورو مونږ وایي بس زه دې پې دوزخ ته لاړ شم دا زمونږ د پښتنو خبرې تر اخره پورې خپل زده او انا نه غورځو نو څه علم وشي هغې خپل زده او انا وغورځوله دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تربیت پورې مې ته خبره کوله یا هغه خلکو چې پلار نیکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنان او دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف په سب کې ولاړو عمر رضی الله تعالی عنه ورته هم اک خپل اوقات وښول چې دي ستاسو نه مخکې مسلمانان شوي دي مخکې ځای دی خو د هغې سوچ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تربیت په وجه باندې دومره راغلی و چې هغې وی دنیا کې خو د عمر طریقه صحیح ده خو که چېرې دا طریقه موږ سره په آخرت کې شوه د جنت نه پاتې شو نو بس دا خو موږ ناکامه شو رالو عمر تعالی عنه ته کېناست عمر تا چې څه وکړو صحیح دې وکړو زمونږ په هېڅ قسم ګیله نشته ستانه موږ سره دې صحیح کار وکړو موږ سردارانو ځان ته موسوي د اسلام نه پاتې شو د غلامانو په ځای دې کېنولو او دا غلامانو دي سرداران شو خو دا راته ووایه چې د دې ځای ته به اوس موږ څنګه راځو عمر تعالی عنه ورته وایي دی د الله په لار کې جهادونه کړي دي هجرتونه یې کړي دي وځئ جهاد له ورشئ
وزه هجرت وکړي تاسو ته الله پاک دا مقام درکړي. حارث ابن هشام د هغه ځای نه ملګرو ته وایي بس د دې ځای نه به بسترې ایلو موږ خو نومولي ګو بیا ورپسې سار چې کوم دی تبلیغي حضرات ګرځي ټول پټ شوي چې ته یو کس پکې ومومي هغه بسترې د هغې د هغې د هغه نااعتمادۍ په وجه باندې مخکې نه جومات کېږدي نن سبا چې بای دی بیا پټېږي د هغې چې هلته کې واده وکړه بس دا هغه ځای نه سیده ووتو. حارث ابن هشام پسې د مکې خلکو جړل چې کله ایمان راوړو دومره غټ حیثیت و د هغو دومره زیات نرم دله سړی و هغوی ورته وایي ستا عمر اوس د جهاد نه دی او ورته وایي نه ما نن ولیده چې د غلامانو حیثیت صرف په جهاد او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینا منلو باندې سردارانو ته ورسېد او زمونږ حیثیت په خبره نه منلو باندې د غلامانو نه مخکته شو. په دنیا کې به برداشت کو آخرت کې نشو برداشت کولی. موږ به ځو لاړو شام ته لړ شام کې غزا وه ډومبنۍ خو ډېر په اسانه باندې چې کوم دی نو فتح وشوه لیکن په دویمه کې د هغې چې کوم سردارو نو د هغه نوم باهان او باهان چې کوم دی نو یو ډېر زیات په تاریخ کې مشهور ذهین سړی دی هغه د عربیانو دپاره عربیان راوباسل. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې صرف دوه قبیلې بدقسمته پاتې شوي وې چې هغې ایمان نه وراوړی یو بنو عسان وه دا عیسایي پاتې شوي وه یو بنو تغلب وه دا عیسایي پاتې شوي وه دی وله مخې ته راوویست ډېر سخت چې کوم دی نو جګړه شوه او هغې 60,000 کسانو او مسلمانانو کې چې کوم دی نو تعداد ډېر زیات کم و. حضرت اکرم رضی الله عنه د خپل دغه چې کوم دی دا هیلمټ هغه یې لرې کړه کېښودو او خپله توره یې واغسته او په الټه طرف یې ودرو بغله موټۍ وله ماته کړه وی که داسې تورې ماتولو ته څوک تیار وي ما سره روزي عمر یې بیا د سټ نه اړېدلی و د سټ چې مونږ شو نو مونږ د کټ نه نشو راپاسېدی هغه ورته وی بس موټۍ وله ماته کړه بس وی داسې چې څوک تورې ماتولې شي که نه وی روزی ما سره. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ودراغي ورته وی اکرما د هوش نه کار واله د هوش نه دا د جوش وخت نه دی او ورته وی چې کوم وخت کې مې د هوش نه کار اخیستی دی نو په هغې ډېر وروستو تللی مې دا د جوش وخت دی وی دې وخت کې چې ته په جوش باندې کار ونه کې خالده نو اسلام به ډېر وروستو پاتې شي لکه دا نن سبا چې پاتې دی چې مونږ د هوش نه کار ولو مونږ وایي اسرائیلو سره دوره وسله ده امریکې سره دوره وسله ده د سره داره د سره داره الله وایي نه ته میدان ته وځه د وسلې څه ضرورت دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وی ټیک شوه وی ابو عبیده سردارو ورته وی ماله صرف 30 تنه راکړه بس مونږ 30 تنه د هغې د 15,000 کسانو دپاره برابر یو. هغه ورته وی داسې چلو که خالد کم از کم د 1000 کسانو په سر باندې خو یو کس خو واله که نه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وی زه به د خپلې خوښې کسان علم 15 کسان هغه په نوم باندې بار کړه د 15,000 په مقابله کې 15 کسان په نوم باندې بار کړه دا هغه 15 تنه دي چې دی لاس یو پیره داسې کي او چې داسې کوي وی الله قبول کړي چې په هغې کې چې کوم دی نو عبدالله بن عمر عبدالله بن ابي بکر داسې غونته کې صحابه پکې او اکرم رضی الله تعالی عنه هغه هم ورسره او زوی عمر هم ورسره پلار زوی دواړه جنګېده. خالد بن ولید رضی الله عنه په منډه باندې واپس راغی وی څه شو اکرمه څه شو هغوی ورته وی اکرمه دکه دی اکرمه په آخري ساګانو ورسره یې زوی مو هغه چې کوم دی نو هغه زوی به د روچت کو نو هغه زوی په لاسو کې ونیسه او د اکرمه سر یې په دې خپل زنګون کې ښودو او په دې خوله کې وله لږې لږې داسې اوبه واچولې دا سترګې وغړولې وی خالده پوزیشن څه دی او ورته وی الحمدلله الله موږ له فتح راکړه په 15 کسانو موږ له فتح راکړه او ورته وی ورشه عمر ته ووایه چې یوازې غلامان ګټه نشي کولی سردارانو هم ګټه وکړه او په خپله وادي قایم شه تا وي چې که تاسو د پیغمبر علیهم السلام په دین باندې ننګ وکړو نو تاسو به ردي برابر راشئ په خپله خبره باندې قایم شه. نو د عربو دا عادت دی چې هغوی کله یو خبره په خوشحالۍ کوي نو هغوی د پلار نوملي او چې کله په جوش باندې کوي موږ غصه به وایو خو غصه نه چې په جوش باندې یو خبره کوي چې په جوش کې راشي نو د مور نوملي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه راغی اکرمه او هغه د یو قبیلې و عمر رضی الله عنه ته د خطاب په ځای باندې وی ای د خنتمه زویه د هغې د مور نوم خنتمه وی ای د خنتمه زویه وی واوره مونږ نن خپله واده برابر کړه په پیغمبر علیهم السلام باندې نن د قریشو سرداران
چې د هغوی پلار نیکه ستا دشمنانو هغوی پې سر ورکو او ستا دین یې بچ کو او ستا دین له ترقي ورکړه. خو عمر ته دې ووایه چې عمر هم په خپله واده قایم شي چې موږ له اوس د هغوی د برابرۍ حیثیت راکړي. زمونږ یو بل سره په څه کې زده او پوښتو وي؟ په بینک بیلنس کې، په جایداد کې. او نن سبا هلکه وایي زه چې مړ شم په دې ځمکه کې مې ورته ښخ کړه، وایي دې بیا قبضه وایي. یعنې په ژوندون نه موږ په مړونې باندې هم بیا چې کوم دی نو پردو قبضو پسې ګرځو. او هغه وایي د پیغمبر علیهم السلام خادمان یو، د هغه دین مو راژوندی کو. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام چې من اراد الاخرته وسعى لها سعیها، چې څوک هغه د آخرت د ثوابونو هغه تمه کوي خو کوشش ولم دغه شانتې کوي، نو په حالت د ایمان کې نو په اولئک کان سعیهم مشکورا. الله پاک د ده را سعی قبوله کړې ده، الله پاک به له د دې بدله ورکړي. ځکه کلا نمد الله پاک هر چاله ورکړه کوي، کلا نمد الله هر چاله ورکړه کوي. ها اولئک هغه دغه کافر دی چې دنیا غواړي، و ها اولئک دا مسلمان دی. من عطاء ربک د خپل عطا نه د خپل بخشش نه، وما عطاء ربک محظولا او نه دی دا ورکړه د رب ستا محظوره منع کړی شوې، دا د هېچا نه منې نه ده، خو چې څوک وله سین قسم کوشش کوي. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، وګوره څنګه فضیلت ورکړی دی موږ بعضې ته په بعضې نورو باندې. وللآخرة اکبر درجات او د آخرت هغه درجې خو نور هم لوی دي. و اکبر تفضیلا او هغه عزت هم ډېر سیوا دی. دې کې به انشاءالله سبا خبرې وکړو. لا تجعل مع الله الها آخر، الله لره شریکانان مه جوړوئ انسانانو. ای زما مخلوقه چې کم تاسو مکلف یې په عباداتو باندې، لا تجعل مع الله الها آخر، الله سره شریک مه جوړوئ. فتقعد کني کې بنې، یعنې موږ وایو شی به بیا مذموما چې ډېر بدحاله به یې، مخذوله او رسوا کړی شوی به یې. الله سره چې د شریک جوړ کو نو دا قیامت هغه ټول اختیار د الله په لاس کې دی، او چې کله هغه دی ناراضه کو نو بیا بغیر د رسوای نه به بل څه میلو نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها، هر کله چې اراده وکړو موږ د هلاکت د یو کلي، موږ فیصله وکړو په سرمایهدارو د هغې کې، ففسقوا فیها پس هغې ګناهونه شروع کړي، فحق علیه القول پس زموږ د عذاب خبره پې ثابت شي، فدمرناها تدبیرا پس موږ د یې بیخ بنیاد وباسو. وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح، څومره ډېر هلاک کړي دي موږ اهل زمانه پس د نوح علیه السلام نه. وکفا بربک کافي دی رب ستا بذنوب عباده په گناهونو د بندګانو خپلو باندې خبیرا بصیرا خبردار او لیدونکي. من کان یرید العاجلة، هغه کس چې هغه دنیا غواړي، عجلنا له فیها موږ له دنیا ورکو ما نشاء خو د خپلې خوښې مطابق، لمن نریدو چاته مو چې اراده وشي. ثم جعلنا له جهنم بیا وله موږ ځای دوزخ کو، یصلاها چې داخلیږي به ورته مذموما ډېر بدحاله، مدحورا رټلې شوې. ومن اراد الاخرة آخرت او هغه څوک چې اراده وکړي د آخرت د عزتونو او د ثوابونو، وسعى لها سعیها او کوشش وله وکړي، وهو مؤمن په حالت د ایمان کې، فاولئک کان سعیهم مشکورا پس الله تعالی د محنت قبول دی. کلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الله پاک ورکړه کوي هر یو کس ته، که دنیا غواړي که آخرت غواړي. من عطاء ربک، د عطا د بخشش د رب ستانه. وما کان عطاء ربک محظورا، د الله عطا د هیچا نه منې نه ده. انظر کیف، وګورئ څرنګې فضلنا بعضهم علی بعض، څنګه فضیلت ورکړی دی موږ بعضې انسانانو ته په بعضې نورو. وللآخرة اکبر درجات، او د آخرت درجې ډېر لوی دي، و اکبر تبذیلا او عزتونه هم ډېر لوی دي. لا تجعل مع الله الها آخر، الله سره شریک مه جوړوئ، فتقعد کني شیبه مذموما بدحاله مخذولا رسوا. وإذا أردنا أن نهلك قرية